نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې د زکات سونه مصارف دي، یعنی د زکات مستحقین کم خلق دي، کم خلکو ته زکات مال ورکول شي. قرآن عظیم الشان کې رب ذوالجلال اته مستحقین زکات بیان کړی دي چې زکات اتو کسانو ته ورکول شي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دې آیات کې اتو کسانو تذکر وشو. اولنې د فقیر تذکر وشو. د شریعت په اصطلاح کې فقیر هغه سړی ته وایي چې هغه سره سلک ډیر نقدي مال پروت وي، دومره نقدي مال چې هغه نصاب ته نه رسی، نو دا فقیر دی. نو داسې سړي ته د زکات پیسې ورکول جایز دي او ورکول شي. دویم مسکین د شریعت په اصطلاح کې هغه سړي ته وایي چې هغه سره هیڅ قسم نقد مال نه وي، هیڅ هم ورسره نه وي، نه د خوراک سکاک انتظام وي، نه د بدن د پټولو دپاره د کپړو انتظام وي، انتهایی محتاج وي. نو داسې سړي ته هم زکات ورکول جایز دی، شریعت جایز کړی دی. دریم نمبر عامل هغه سړي ته وایي چې د اسلامی حکومت وي او یو قاضي یو سړی مقرر کړی وي چې د دې مالدارو خلکو د زکات او د اموالو حساب کوا او په دې کې چې کم زکات لازمیږي اکه زکات بیت المال ته وروړه دلته راجمع کوا. نو داسې سړي ته عامل وایي. نو داسې عامل ته هم زکات ورکول جایز دی، نام د زکات مستحق دی. بل د غارم هغه مقروض انسان ته وایي، هغه سړي ته وایي چې په هغه باندې دومره قرضونه دي، خو چېرته د موجوده مال راواغستل شي او قرضونه ته ادا کړی شي او د سره باقي مانده مال کم پاتې شو، نو هغه باقي مانده مال نصاب ته نه رسېدو، نو د ته وایي غارم. داسې سړي ته هم زکات ورکول جایز دی. فی سبیل الله هغه سړي ته وایي چې د الله په لار کې ځي. مثلا یو سړی د جهاد د پاره ځي او د سره اسلحه نشته، د سره زادراه نشته، پیسې وسره نشته، نو داسې مجاهد ته هم زکات ورکول دا د قرآن کریم بیان دی چې دا مستحق زکات ورکول جایز دی. یا یو انسان د تبلیغ کې ځي یا طالب العلم د علم حاصلولو د پاره ځي، خو لیکن دې سره دومره مال نشته چې زادراه وګرځي او خپل خرچه به وکړي، نو داسې قسم چې د الله په لار کې وځي او فقیر دی، نو دې ته هم زکات ورکول جایز دی. ابن السبیل دینه مراد مسافر دی. داسې مسافر چې په خپل وطن کې وسره ډیر شی مال دی، ولیکن په کم وطن کې چې دا مسافر دی، هغه وطن کې د سره اوس بالکل مال ختم شو او بالکل لپنګ شو، نو په دې صورت کې داسې قسم مسافر ته هم زکات ورکول شي. اصول دادي، قانون دادي د زکات ورکولو چې اصول او فروع ته زکات نشي ورکولی. اصول نه مراد مثلا ستا پلار ستا مور، بیا د هغوی پلار د هغوی مور، بیا د هغوی والدین، بیا د هغوی والدین چې ستا نیکه او نیا کېږي، بیا په دغه نسبت سره چې څومره ترتیبوار ځي، مور پلار، بیا د هغوی مور پلار، بیا د هغوی مور پلار، دې ته اصول وایي، دې ته زکات نشي ورکولی. او یو د فروع مطلب دا چې ستا زوی ستا لور، بیا د هغوی بچي د لور زوی دی او د زوی زوی دی چې ستا نوسي کېږي، بیا د هغوی زامن، بیا د هغوی بچي، نو دې ته فروع وایي. فروع تم زکات نشي ورکولی. آسان الفاظ دا، ته چې د چا نه پیدا یې او تا نه چې څوک پیدا دي، دې ته زکات نشي ورکولی. د دې نه علاوه نور چې څومره خلک دي، کو چېرته مستحقین زکات وي، فقیران وي، مسکینان وي، محتاج وي، نو د دې نه علاوه تمام مصارف ته ټولو خلکو ته زکات ورکول شي. زمونږ په د معاشره کې داسې خلک اوسیږي سفید پوش، غیرتمند، فقیر، محتاج اور مستحق زکات خلک اوسیږي چې هغوی د غیرت په وجه باندې چاته لاس نه نیسي، خپل ضرورت د الله نه علاوه بل چاته نه بیانوي او ضرورت ډېر په مشکل باندې پوره کیږي.
نو په خپل صدقاتو کې، په خپل خیرات کې، په خپل نفلی صدقات وي او یا واجب صدقات وي، زکات وي، نو د داسې خلکو تعین او د دغه خلکو حساب پکې خامخا کوي، ځکه دا خلک چاته لاس نه نیسي، ډېر غیرتمند وي خو فقیر وي او محتاج وي، نو د داسې خلکو حصہ کول ډېر زیات ضروری دي. علامه شامی لیکلی دي چې یو طرف ته یو فقیر انسان دی خو جاهل دی، بل طرف ته یو فقیر انسان دی خو عالم دی، نو دې دوانو کې افضل دا دی د فقیر جاهل په نسبت باندې یو فقیر عالم ته زکات ورکول دا ډیر افضل دی، ځکه عالم دا د امت د لپاره یو سرچشمه ده، د امت د خیر سبب دی، امت ته دین اسلام خی، هغه دین اسلام چې کوم الله رب العزت په نبی علیہ السلام باندې نازل کړی دی. نو په دې خبر لغور کو چې خپل خیرات صدقاتو کې خصوصا د دینی مدارس او طلباء کرام، د دینی مدارس او علماء کرام او د خپل مساجد او ائمه کرام امامان کو چرته دی مستحق د زکات وی نو خامخا دغه خلکو حساب کې کوي. د دین علاوه بل ځای ته اورل لری اورل او خپل او گاون کې تاسو سره د مستحقین زکات موجود دی دا مناسب نه ده. دک خلق دا کم گاون کې تاسو سره پاتې کې ستا امام دی پتا باندې ډیر حق دی، نو دا حقوق په بنیاد باندې د خپل امام حصہ کول دا ضروری دی. والسلام.